أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيت دنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانان اوریدونکو، د ټولو نه ضروری او اهم چیز چې کوم دی هغه د خپل نفس اصلاح ده. چې کله یو انسان خپل د نفس اصلاح وکي نو دغه انسان د الله تعالی په نسبت باندې هم مقبول وي او د الله تعالی د مخلوق په نسبت باندې هم مقبول شي. او کچری یو سړی دا غواړي چې د دې معاشرې نه خرابۍ ختم شي، دا فسادات او دا گناهونه ختم شي، دا کم حدیث چې ما وویل ستاسو وړاندې د ټولو نه اهم او ضروري چیز چې کوم دی هغه انسان خپل د نفس اصلاح ده. کله چې انسان خپل د نفس اصلاح وکي د پخپلا یو خیرخوا جوړ شي، بیا خلق د ته ګوري، خلقو ته خیر رسیږي. یو خو ازلی بدبخت خلقی د هغوی په ازل کې خدای بدبختی لیکلی وي، هغه جدا خبره ده. لکه جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په مجلس کې ډېر خلق ناس پاس وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات به کول، کاتب کول، اوریدل به کول، خو لیکن هغه خلق ازلی بدبخت او الله تعالی ورته د هدایت نصیب نکو. کم چې ازلی بدبخت وی نو هغه د پاره بیا هغه اقبال هغه شعر دی چې نو ته دفترونه د کتابونو ډکا، دفترونو د رجسټرونو دا ډک کوله خو څه فایده ولا نه ورکي. او کله چې انسان نیکبخت وي د پاره یو رساله هم کافی ده. نو د ټولو نه ضروری شی هغه د انسان خپل د نفس اصلاح ده. او بیا چې کله د فتنو دور شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل فکر بیا ډیر کې. دا مطلب نه چې نور فکر به پرېږدي، خو خپل د نفس د اصلاح فکر به بیا ډیر کې. ځکه پتا باندې بیا دا خبر ډیره لازمه ده چې ته د خپل د نفس اصلاح ډیر وکې. د نفس اصلاح دا ډیر ضروري شی دی. کله چې د یو انسان د نفس اصلاح ونشي
د دې یو څو خرابې دي هغه پیدا کیږي په دې معاشره کې په کور کلی کې. او دویمه خبره د نفس اصلاح به پس باندې کیږي په کوم سيزونو باندې سړی د خپل د نفس اصلاح کولی شي. اوله خبره چې د نفس اصلاح دا ډیره ضروری ده ځکه کچری د نفس اصلاح ونشي شپږ خرابیان په معاشره کې پیدا کیږي. اوله خرابی دا پیدا کیږي په معاشره کې چې د دین د انسان په دې زړه کې او په دې نفس کې دین قیمت ورک شي ختم شي. که بیا د دینی سونه نقصانونه کیږي نو د دې انسان څه پرواه نه وي پاغي باندې او کدی په خپل هم د دین نقصان کوي نو د بیا هم څه پروا نه وي. نو معنی دا شو چې انسان گمراهی طرف ته ځي گمراه کیږي کله چې سړی د خپل د نفس فکر پرېږدي او خپل د نفس اصلاح کوشش ونه کی نو اوله خرابی په دې معاشره کې دا پیدا کیږي. بیا هر وخت په دې انسان باندې دا دنیا په د باندې زورور وي. که تاسو خیال وکړئ مونږ مسلمانان چې یو مونږ په وړو وړو خبرو باندې په معمولی کارونو باندې مونږ د دین سونه لوی کارونه پرېږدو. مونږ د الله فرایض په معمولی بانو باندې پرېږدو. وړه غوندې کې عذر وي وړو کې عذر وي وړه خبر وي که هغه دنیاوي خبر یو زمونږه مخې لراشي او مقابله کې ودرېږي مونږ د هغې په مقابله کې هغه دنیاوي کار غوره کوو هغه ایمرجنسي ګڼو لہذا دینی کار مونږه ضروری بیا نه ګڼو. دا ولې چې کله د انسان د نفس اصلاح ونشي. دویم نمبر کله چې د انسان د نفس اصلاح ونشي او انسان خپل د نفس اصلاح کوشش ونکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا انسان د خپل خواهش غلام جوړ شي خپل د خواهشاتو بنده جوړ شي د خواهشات د الہ او معبود جوړ شي. بیا چې خواهش د تسوینو دی اقم منی او بل نه حق خبره منی او نه حق خبرې لغوږی دی او نور باندې د چا حق خبره بیا حق لګي او نو ته د نور خلقو روغي خبرې روغي اخکاری خپل ورانه او بیا حق اخکاری خپل گناه ورتا هغه نیک اخکاری. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې د نفس اصلاح ونشي دویمه خرابی په دې معاشره کې دا پیدا شي. او کله چې د انسان د نفس اصلاح ونشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انسان کی دننه تکبر ماده پیدا کی. بیا یو سړی هم ورته د سړی زوی نه ښکاری. کله چې د انسان د نفس اصلاح کوشش ونشي نو د انسان خپل خبره خپل رائے خپل مشوره دا د ټولو نه بالاتر غني خو هغه د شریعت نه خلاف ولې نه هغه د قران او د حدیث نه خلاف ولې نه هغه الله او د رسول د خبرې نه خلاف ولې نه خو چې د نفس اصلاح نوي شوی نو بیا دغه ناجایز خبره دغه د الله او د الله د رسول مخالف خبره د په پښتو غیرت باندې بیا دا اخلي. سلورم نمبر چې کله د انسان نفس اصلاح ونشي نو دی انسان ته په ګناه کې سکون او لذت ملوي. نیکی کې د زړه تنګيږي نیکی کې د بور شي گناہ کی ورته خون او لذت ملاویږي.
نو محترم مسلمانانو هر یو انسان لپکار دی چې د خپل نفس اصلاح کوي او د دې کوشش وکړي. کنن سبا مونږ په دې معاشره باندې نظر واچو خپل ځان باندې دا ټول کمې په مونږ کې ښکاري. کنن وګوره مونږ په خپل دنیوي کارونو د وجنه اخروی کارونه مونږه سونه لري گزارلی دي. که وګوره مونږ خپل د خواهش تابعداران سونه یو. که وګوره مونږ تنن خپل خبره دا سونه مضبوطه او حق ښکاری. خپل فیصله خپل رايه مونږ ته دا سونه زور ور ښکاری. او بل نن که مونږ تاسو په دې معاشره باندې نظر واچو ما او تا لذت او خون پس کې ملاويږي. آیا جمعات کې د مولا په خبرو ملاويږي او کا په تعلیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ملاويږي که په ذکر کې ما او تا خون ملاويږي لذت حاصلېږي که په ما او تا په عبادتونو کې وخت صرف کو آیا په هغه کې ما او تا سکون او راحت ښکاري. ما پوری هر یو سړی دی په خپل ګروان کې نظر واچي چې نن مونږه چې بور کیږو ډسټرب کیږو او تنګیږو هغه ځایونه زما په خیال جمعتون دي. هغه د امام او د مولا خبري وي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري وي. نن دا معاشره داسې شوې ده داغي وجه سره چې مونږ خپل نفس اصلاح نه ډیر بے فکر شو غافل شو. مونږ خپل نفس اصلاح د سر منو نه او مونږ په خپل نفس کې دنه خرابې هم نه منو د دې منلو ته هم تیار نه یو. نن په دې معاشره کې هیڅوک داسې نشته دی هیڅوک ما پوری یو قسم داسې نشته دی چې هغه خپل کمه کوتاهی تسلیم کی. محترم دا زمونږ نقصان دی مونږ به نور زیاتی نقصانونو کې پریوزو. او بیا مخ کی پنځمه خبره نقصان چې د نفس اصلاح کله ونشي. کله چې د نفس اصلاح ونشي الله او د بنده په منځ کې لريواله راځي ډیر لريواله راشي. کته سو خیال وکي دنیا کې یو سړی د بل سره محبت ساتي داغي صفاتونه وي داغي د وجنا یو انسان د بل سره محبت ساتي خبرې ډېرې ښې وي اخلاق ډېر ښه وي غریبانو سره ښه کوي خلکو خدمتونه کوي دا صفاتونه وی چې هغه د وجنا د یو انسان بل سره محبت ساتي. کداغه محبت والا انسان چې دی بل سره محبت ساتي دا صفاتونه ختم شي د دې محبوب نه نو د دې عاشق او د دې هم د دې بیا نفرت پیدا کی. خلک وی د سر چې ما مینه محبت کا د زما خوخ وجدا دغه قانون الهی هم ده سنت الهی هم ده. بیا چې کله د انسان نفس اصلاح ونشي الله او د بنده په منځ کې ډیر لريواله راشي ان تر دې پوری لريواله راشي. یو حدیث کې دام راغلی دی چې الله در سجده لګولم ځان ته نه خوخی بیا د رکوع هم الله بیا نه خوخی چې ماته د رکوع کې سجده ماته وکي. دین علماء تعبیر بیا پس کوي په سوء خاتمه باندې کې چې د دې انسان اخر خاتمه خراب وي. د دې د وجنا محترمو د نفس اصلاح کول دا ډیر ضروری او لازم شی دی ډیر لازم شی دی.
او بل د دې ګناه نقصان چې نفس اصلاح یو سړی ونه کړي د دې نقصان څه دی احادیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې کله د انسانانو د نفس اصلاح ونه شي د دې کوشش ختم شي په دې معاشره کې یو سړی خپل د نفس اصلاح نه کوي و د دې کائنات دغه انسان سره بغض او حسد پیدا شي او الله پاک د دې انسان نه هغه د راز هغه پردي اوچتای بیا رسوا کوي شرمای ذلیل کوي نو زما محترم مسلمانانو د نفس اصلاح دا ډیر ضرور شی دی الله هم فرمای قو انفسکم واهلیکم نارا قو انفسکم خپل ځان بچ کړئ د اور نه خپل اهل او عیال د اور نه بچ کړئ او د اور الله وای دې سیګب مګنئ پاغي باندې الله وای ما سوکیداران او ضروري دي غلاظ شداد ډیر سخت او کلک سوکیداران دي لا یعصون الله ما امرهم اغوی یو سکند د الله نه فرمانی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون الله چې ورته سوی هغه کوي دا یو خبره په دې عوامو کې ډیر زیاته مشهور ده چې یاره فرشته خطا شوی د انسان څه شي هاروت او ماروت په باره کې راځي اکثر مفسرین هم رندو سترګو نه کار اغستې پکې لیکلي دي تفسیرونو کې دا خبره د کفر ده فرشتین دنیا ته چې راغلي دي هغو نه خطایي کړي ده او نه د هغو نه خطایي شوي ده دا چې چا لیکلي دا دروغ دي الله وی لا يعصون الله ما امرهم هغه هیڅ کله هم د سترګې د رب په مقدار فرشتي د الله نه فرمانی نه کوي زمونږ د مسلمانانو ایمان او عقیده دا ده چې فرشتي نورانی مخلوق دي د هر قسمه ګناه نه سړي پاک دي وس دی خبرې راشي زما محترم مسلمانانو چې نفس اصلاح پس باندې کی چې نفس اصلاح ونه کې کنه داغه نقصانات خو ماته سوتو ویل نن که تاسو سوچ او فکر وکئ دا ټول نقصانونه په مونږ کې پراته دي نن مونږ په ګناه باندې سونه فخر کوو نن مونږ په ګناه باندې مال دولت سونه لګاو ګناه کول د ځان یو مصیبت ده او بیا په دې ګناه باندې مال لګول دولت لګول وخت لګول مهنت کول په دې ګناه کې دا خدای الله یو لوی غضب دی بیا یک نشد دو شد یو خدا ګناه پخپل کول دا سره یو مصیبت دی لوی او بل په دې باندې مال او دولت لګول ولی زمون د نفس اصلاح نشته ده زمونږه تبلیغ والو نه نفرت ده زمونږ د علماو نه نفرت ده زمونږ د دیندار خلکو نه نفرت ده زمونږ قرآن نه نفرت ده د پیغمبر احادیثو نه نفرت ده مونږ وزګار نه یو دیتا د مولا خبري اوریدل قرآن اوریدل د احادیث د پیغمبر اوریدل دا خو د دې نقصانونه دا دي چې موږ د الله نن لري کیږو ورور لري کیږو بیا موږ له منځ کې هم خوند نه راکې اکثر تاسو خیال وکئ یو ځای کې ما ته په خپل اکثر ملګری شکایت کوي وای مولوي صاحب د فلان کې مولوي صاحب ستا ملګری ده ته وایي چې موږ د لندن کې ډېر وګد موږ کوي مو لړشین کو الله اکبر جمعات کې مولوي صاحب ډېر وګد موږ کې چا بکړی تاسو اکثر ملګری ما ته وایي تاسو سره دې ملګری دی احسان مولوي صاحب ته وایي چې دا موږ ډېر لند کې نا وخت دی
دا ولې دا زموږ د نفس اصلاح نه دی شوی او موږ خپل د نفس اصلاح نه ډېر لرې پراته یو. نو د نفس اصلاح چې کېږي زما محترمو مسلمانانو، او چې نفس اصلاح ونه شي، پیغمبر علیه السلام څه وایي تاسو ته پته ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې 3 کارونه تاسو په قوم کې ولیدو، 3 کارونه په قوم کې پیدا شو، په خلکو کې پیدا شو 3 کارونه، بیا خپل فکر کوي، وایي خپل د ایمان فکر کوي، وایي او 24 घंटा خپل ایمان باندې بیا نظر اچوي، وایي پته نه لګي چې څه ټیم کې ستانه ایمان شیطان تختی، هیڅ پته نه لګي چې په کم وخت کې شیطان استانه ایمان دا دولت واپس اخلي او بے ایمان د دنیا نه لګي. اولنې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای واذا رايت دنیا مؤسره، وکله چې دنیا ته یو سړی دین او دنیا دواړه د مخې ته او د دنیا خوخی دنیا لا ترجیح ورکوي په دین باندې، وکله چې یو مسلمان مخې ته دا دواړه ودرېږي دنیا او دینو، نو دا سړی که دنیا لا ترجیح ورکوي، نن مونږ ترجیح څه شي له ورکو؟ مونږ ټول که مونږ مولیان یو که نیکان یو که صلحا یو که مونږ ترجیح دنیا له ورکو. مونږ د دنیا په حاصلولو کې مونږ حلال او حرام نه ګورو، مونږ د دنیا په حاصلولو کې د الله حکمونه مونږ د دې خیال نه ساتو. مونږ چې دنیا ګټو کنه سحر روز ماښام پورې زمونږ سره د خپل د دیاړۍ د پیسو زیات فکر دی، د هغه 1000 روپو د 2000 3000 کنه زمونږ سره په دغه ورځ باندې د ایمان فکر دی. زما په خیال باندې زما پور یو سړی به هم دی و ډېر خلک به وي ماشاءالله، داسې خو نه شو ویلی چې څوک به نه وي، ځکه د الله ولیان نیکان خلک دی، هغوی سحر کوي هم په دې نیت باندې چې خدایا ایمان حفاظت وکړه، هغوی ماښام کوي هم په دې باندې چې خدایا د ایمان حفاظت وکړه. خو اکثر خلک چې کم دی هغه که سحر وځي د کوره او ماښامه پورې زما په خیال د چا دا فکر به هم نه راځي چې نن روزي زه به ایمان بیلم که ګټم به واپس به راځم، نن به زما ایمان زما سره محفوظ پاتې کیږي او که نه به پاتې کیږي. خو دغه یوه منډه د دنیا د پیسه د ګټل بچي دي کور دی پټی دی وغیره وغیره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا رأیت دنیا مؤثرتن، وای کله چې داسې حالات راشي چې خلک دنیا له ترجیح ورکوي په دین باندې، دین کا خراب شي خیر دی، منځ کا پاتې شي خیر دی، زکات کا خراب شي خیر دی، که روزه د سړي خراب شي خیر دی، خو سړي پښتو غیرت او دنیا له نقصان نه رسیږي. نن موږ په دې وخت کې ټول شامل یو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وهون متبعا، وای کله چې داسې زمانہ راشي داسې وخت راشي په خلکو باندې چې انسان خپل د خواهش تابعداري شروع کی، بس که زما زړه ومنله زبا منځ وکم، که زما زړه ومنله زبا یو ښه کار وکم، که ونه منله زما زړه چې ماته زما نفس چې ماته سوی بس عقب زه کوم. وکله چې داسې زمانه راشي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اعجاب کل ذی رأی برأی، وکله چې داسې زمانه راشي چې هر یو سړی و اعجاب کل ذی رأی خپل خبرې لا لوی ترجیح ورکوي، بل د سړي زوی نه وي، د بل خبر بالکل چې کم دی هغې له اړو سه ویلیو نه ورکوي، خو صرف او صرف ځان له پوهه وي، خپل خبرې له پوهه خبره وي، خپل رای له غټه رایه وي، بل مسلمان خبرې له غوږ نه ږدي، د هغې اورېدو له تیار نه وي، او د بل احترام او عزت ورسره نه وي، صرف خپل د خبرې احترام او عزت ورسره وي. کله چې داسې حالات پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فعلیک خاصه، بیا پتا باندې لازم دا دی چې خپل ایمان ګورې حفاظت کوه، بیا داسې وخت کې خپل د ایمان حفاظت ډیر ډیر کوه،
24 غنټه د ایمان په دې فکر کې اوسېګا چې زمانه چرته کې ګوره دا غل شیطان زما ایمان او متخته نن کما او تاسو کو اذا رأيت الدنيا مؤسرتن نن دنیا په مونږ زور ور ده کوم په دنیا زور ور مونږ اوریدلې دي قصې مام کړې دي تاسو هم ډېری اوریدلې دي وای په خوا زمانہ بداسي وا چې کله به بام اویلې شو هغه هتوړی والا به اتوړې او چت کړي واپس بنه را پرې خو دو شاته به غرزو او دا قصې مام ډېری کړې او تاسو هم ډېری اوریدلې دي ډېر اوریدلې دي چوړون صحابي وا پړې لګولې جمعات ته پاغي په ذریعہ به جمعات ته تلو دا قصې مام ډېری کړي او تاسو هم ډېری اوریدلې دي چې په خوا زمانه کې خلکو تهجد بداسي کول کې جمعې مونږ چې خلک کوي دومره غنا بوا داسي حالات بو کته سو خیال وکي دا قصې امام ډېری کړي تاسو هم ډېری اوریدلې دي چې یو صحابي راولګېدو بل صحابي لاندې کو علي المرتضی رضی الله تعالی یو صحابي بل يهودي لاندې کو صحابي نه بجنګ کې راونیو تورې په مړی باندې کې خو دا اغلاندې نو ته لاړې ټوکړي صحابي ولګي دا غي پرې خو دو هغه يهودي کافر پاسې دو اشهد الله کلمه وي تپوس کې چې دا دی ولې پرې خو دما و ما مخکې د الله د رضا د پاره وجلې و تا په ما لاړې ټوکړي وس ما خپل غوسه پیدا شي و ما زکه تا باندې گزار ونه کو چې پروز د قیامت الله دا ونه وي چې علي د دې زما د پاره نو وجلې د خپل غوسه وته ما چې زما د نفس او خواهشات ختم شي کما او تا په دې معاشره باندې نن نظر واچو محترم مسلمانانو نن نیکانو خلکو سره زمونږ سلوک سده داغه مبارک زما او ستا رائے سده نن په دې ملک چې سونه نیکان دي نیک ستوي نیک اغه ته وي چې هغه عالم وي په اعمال باندې سي پوهي په عالم ستوي چې هغه د الله تعالی په حکمونو باندې پوهي وي خلق اغه ته عالم وي مولا وي نن زما او استاد مولا او د عالم په باره کې رائے سره نن ما او تا د دې عزت او احترام لا تیار یو محترم مسلمانانو د نفس اصلاح چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اولنه چې توي زما نفس پاک شي زما د نفس اصلاح وشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل معاملات صحیح کا خپل څه صحیح کا معاملات صحیح کا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نفس اصلاح راځي په عبادت باندې عبادتونو کې کمه کوتاهي مکو موږ څه وایو رړه صفا منزل نیت صفا منزل آسان نیت صفا ساتي منزل آسان دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې مونږ نه کوو منزل تباہ او برباد دی اولنې منزل قبر دی کنه او پیغمبر اولنې قبر کې اولنې تاسو د څه شي دی د سوال جواب نورستو د منزل دی حشر میدان کې اولنې سوال څه دی هغه د منزل دی پروز د قیامت محشر میدان کې اولنې سوال څه دی هغه د منزل دی او جنت تتللو اولنې چابي هغه منځ دی امون وای نیت صفا منزل آسان اسم مکوار سا آسان دي او پیغمبر وای نه زما امتی ته دوک کیږي چې عبادت دی خراب او هر څه دی تباہ برباد او دریم نمبر د نفس اصلاح بسنګ راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې د انسان اخلاق پاک وي صفاک وي اخلاق د یو مسلمان پاک وي اوس پاک اخلاق وې ستا مونږ دې پس شوړه راوالو صابون سره وینځو دا بچی شي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پاک اخلاق درې نخې دی د پاک اخلاق یو نه خدا دا چې تا سره چا بد وکړل تو سره خو دې ته پاک اخلاق وي دویم پاک اخلاق دا دي چې انسان خو پرېګ د مړه خو د زناور هم د ضرر در رسولو سوچ او فکر مکو دې ته پاک اخلاق وي دې ته سوې پاک اخلاق وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وي
د دې جبې نه لفظ د ادب استعمالوه د قصدي اخلاق پاک دي. او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د نفس اصلاح چې راځي 5 نمبر خبره نیکو خلکو سره ناس ته پاس ته دغه مجلسونو ته تل راتلل. هغه مجلسونو کې څه کول کې ناستل. کته سو خیال وکړه سړی تبلیغ ته لړ شي کنه سلور میاشتو له یادې چيلې له لړ شي یو 3 ورځې له لړ شي 3 ورځې نه واپس دی راشي دی سنت دیندار جوړ شي دا یو ورځ دی خالص په جمعات ځان وجني به ورور دی معاشري سره آشنا شي جو غریب به وتختی کنه خو په اولنې ورځ چې واپس راشي دی سیروزي نه کنه یا ماشوم چرته مدرسې کې ته داخل کړي او هغه ماشوم ستادي کور ته واپس راشي په ټولو ماشومانو کې هغه ماشوم جدا غونی اخته بپدی ټولو همزولو کې ملګرو کې یارانو دوستانو کې دا 3 ورځې ولا چې واپس راغله د سناشنا غونی اختیاري مانزه ته بار منډه کوي تادی کوي هر څه کوي جمعات کې ټیم ډیر لګي ذکر هم کوي نفل هم کوي یو ملګری سره زناسم تبلیغ نه راغله 3 ورځې ورسته نو ما ناسو ما په مخه نفلونه کول ما خام منځنه مخ خو نفل نه کیږي کنه خو ما هغه ته قتل چې ما سوچ وکړ چې نه نیک ځکه کې نستلو اثرږي خامخ نیک ځکه کې نستلو سي اثر خامخېخه هغه ته دونه پته نه و چې ما خام منځنه مخ کی عجز تا چې هر نفل کیږي نه کیږي خو هغه دا ورېدلی چې نفل باندې الله رضا کیږي هغه کوم مړه ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای نیکو خلقو سره ناس ته پاس ته دغه مجلس کې ناستل دا څه دی د سره د انسان د نفس اصلاح راځي. تاسو که خیال وکړئ زما استاد پیغمبر سره سونه سخت خلق ناستو سونه سخت او سونه خطرناک خلق بناستو هغه خلقونه س جوړ شو تاسو ته پته وکنه ازمکه ورمناستو نور ته په غوسه کې قتل نور به کار پرې خو زلزله وکیدا او زخپې به زمکه برا پرې خو دو بیا زلزله نه کیدا دریاب به ولاړو چلل من کول کیسه هوتا است معلومه ده کنه دریاب برخاتو بغیر د جهالت زمانہ خزینه بغیر بدلونه یو کاغذ ټوکړي باندې ورته کده الله مخلوق جو روان شو کنه جوګر ځانه زما محترمو د هله برازي کنه چې زما استاد نفس اصلاح وش او اخیرنه د نفس اصلاح اخیرنه خبره ده اخیرنه چې کله هر یو انسان خپل گناه تسلیم کی بس هر یو انسان خپل گناه تسلیم کی چې واقعي ز ګناګار یم ما پوری هر یو سړی دا خبره تسلیم کی چې واقعي زما کی کمیشت ده نو ګوره بیا به دا معاشره ډیر خولي الله دې زموږ استاسو د نفسونو حفاظت وکي او الله دې زموږ استاسو د ایمانونو حفاظت وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.